الطلاق مرتان هغه طلاق چې رجوع پکې کېدی شي دو ځله دی. الطلاق په معنا د التطلیق. الطلاق مرتان طلاق په دو قسمه دی دو ځله دی. زمانه جاهلیت کې سړی با خزل طلاق ورکو نو چې کله با عدت پوره کېده نو ته بیا رجوع وکړه، بیا به طلاق ورکو بیا به رجوع وکړه، بیا به طلاق ورکو بیا به رجوع وکړه، سل ځله به طلاق ورکو او بیا به رجوع کوله نو خزه به تنګوله. نو الله ولا قانون مقرر کو چې دوا بس دو ځله کړي طلاق ورکو نو رجوع حق شته دی، خو چې دریم ځل طلاق ورکو نو بیا رجوع حق نشته. دا څنګه چې طلاق ورکواو بیا رجوع کوا، بیا طلاق کوا، بیا رجوع کوا، بیا طلاق کوا، بیا رجوع کوا، دا څه غب نه دی. نو الله ولا قانون ذکر کو الطلاق مرتان دو ځله ته طلاق ورکول شي او بیا رجوع کول شي، خو چې کله دریم طلاق ورکو نو بس بیا ختم. الطلاق مرتان طلاق د رجوع دو ځله دی. فامساک بمعروف ساتل د خزیدی په ښه طریقه او تسریح باحسان یا پری خلدی په ښه طریقه یا خزکا او یا پری تنګول مکوا ضرر نقصان مو ورکوا یا سم خزکا او یا پری دا. ولا يحل لكم حلال ندی روان ندی تاسو لرا ان تأخذوا چی اخلی مما حغمال آتیتموهن چی تاسو ورکڑے دے مہر دی لرا شیئن سشے. خزر طلاق اکڑا اوس دینا جوڑی جامع واپس گواڑی، کالے دی ورکڑے دے اس واپس گواڑی، دا سی مکوا تا ورسر کال دو کالا دری کالا پینز کالا لس کالا تیر کڑل او اس دینا مہر پیسی جوڑی واپس گواڑی، دا سی مکوا. ولا يحل لكم حلال ندی روا ندی تاسو لرا چې اخلی هغه مال چې تاسو ورکړی دی دې زنانو لرا الا مگر مال هغه استل کله روا دی. اوس ذکر کوي خلا، یو طلاق دی یو خلا ده. طلاق د خاون لاس کې دی، د خاون اختیار کې دی. طلاق به همیشه سړی ورکی خاون به ورکی. او که یو سړی اوس ښځې له طلاق نه ورکوي بې سبې ګناه ساره کړې ده، تنګول کوي او بدې ردې وي، وال ټکول کوي، نان نفقه نه ورکوي، متعنت دی، ظالم دی او ښځه نه پرېږدي، نو اوس ښځه ځان خلاصول غواړي نو دا به د خاون نه طلاق مطالبه کوي چې ما درته خپل حق بخلی دی، مهر معاف کا یا دومره پیسې ما نه واخله او ما پرېږده. خاون راضي شو چې صحیح ده ته مهر مه غواړه ما پرېښولې، نو دې ته وایي خلا. دا خلا دا هم طلاق دی، خو دې کې د خاوند رضامندیا ضروري ده. دې زمانه کې بعضې زنانه عدالت تلاړ شي کورټ ته، سیشن کورټ ته، او پټیشن دایر کی او جج ته درخواست پیش کی چې زما خاون زما حق نه ادا کوي، متعنت دی، ظالم دی، زه نه طلاق غواړم طلاق نه راکوي، نو جج فوراً طلاق ورکي، د خلي ډګري ورکي، نو دې سره طلاق نه واقع کېږي. چې څو جج خاون عدالت ته نه غوښتی هغه نه یې تپوس نه کړی د هغه رضامندیا شامل نه نو طلاق نه کېږي. الا مگر ان یخافا چې دواړه پوه شو. خوف په معنا د علم دی، خو د علم تقاضا خوف دی نو ځکه خوف ذکر کړو. خاون چې کله طلاق ورکي نو دی به ښځې نه پیسې جوړې جامې مهر کالے واپس نه غواړي، الا مگر واپس په کله غواړي 15 تولې کالے دی، 10 تولې کالے دی، اوس دې طلاق هم نه ورکي او ښځه غواړي چې زه دې نه خلاص شم،
الا مگر ان یخافا چې دواړه یرغی دواړه پوشي الله یقیما حدود الله چې او بندري احکام د الله پوری د الله الله یقیما حدود الله بدی خبره خدا خاون دواړه پوشو دواړه یریږي د دې الله یقیما حدود الله چې او بندري پولی تړلې شوی د الله حکم به موږ نه پاتې شي مات بشي پوره بنشي نو بیا دې ښځه ورته مهر پرېږدي او خله بوشي فإن خفتم کتاسو یریږئ خرګنۍ فإن خفتم د ښځې خاون او ورور یا د سړي پلار او ورور د ښځې پلار او ورور یا د خاون پلار او ورور دې ته خطاب دی فإن خفتم کتاسو یریږئ خرګنۍ الله یقیما حدود الله چې دیبا اوندري پولی د الله فلا جناح علیهما نشته دې ګناه په دواړو باندې خاون منی د پیسو او د مہر واپس اغستو ګناه نشته او خود منی د ورکول ګناه نشته فلا جناح علیهما نشته دې ګناه په دواړو باندې فيما په هغه شي کې افتدت به چې خزي قرباني ورکړه داغي ځان اخلاص کو او خپل بدل کې مہر واپس کو پیسې ورکړي ځان سړی نه خلاص کو دا قرباني ورکړه فلا جناح نشته دې ګناه علیهما خزي نه خاون باندې فيما په هغه کې افتدت به چې فدیه ورکړه خزي قرباني ورکړه د خپل ځان د خپل بدل ځان دې اخلاص کو او مالی ولا ورکو خلا وشوا تلک حدود الله دا پولی دا الله دی تړلی شوی فلا تعتدوها نزیاته مکوی د دینا ومن يتعدى حدود الله چاچی زیاته او کو د پولو د تړلی شو د الله نه فاولئک هم الظالمون دغدی ظالمان بس آخری خبره فان طلقها کدریم طلاق ورکو دی خاوند دی خزلرا مخکې راغلی الطلاق مرتان دو طلاق وو چې هغې کې رجوع حق حاصلو فإن طلقها کدریم طلاق ورکړه دغې ښځې لره فلا تحل نو روا نه ده دې سړي لره اوس د ده ښځه پاتې نه شوه طلاق یې مغلظه شوه درې طلاقه چې کله وشو نو اوس جدا شو فإن طلقها قدریم طلاق ورک فلا تحل له نروا ندا دی سړی لرا من بعد رستو ددینا اوس د خزه پاتې نشو حتا تر دې ها یو صورت شته درې طلاق دی سړی ورکړل اوس دی عدت پورک او بل سړی ته واده شو بل سړی مړ شو یا بل سړی طلاق ورک او بیا دی خزی عدت پورک او بیا دی اول سړی سره دوباره نکاح کول غواړي نو کولی شي بل صورت نشته فإن طلقها قد دریم طلاق ورک نو حلالا ندا دلرا رستو ددی حتی تردی تنکحا چی کوروالیو کی دغا زنانا زوجن خاون غیرهو بلسرا حتی تردی تنکحا چی مباشرتو کی کوروالیو کی صحبتو کی زوجن خاون غیرهو دویم سرا چی سوی دویم خاون سرا کوروالی نئی کڑے او هغه یا مړ نه یا طلاق کړي نه او دې عدت تیر کړي نه نو اول خاون سره د دې نکاح روا نه دی فإن طلقها نو کدی دیم خاون ول طلاق ورکو فإن طلقها دې دیم خاون طلاق کړه فلا جناح علیهما نو نشته دې ګناه رنبنی خاون او دی خزی باندې ایت راجعا چې دواړه یو بل سره رجوع کی بیا نکاح دویم خاون پریخوا یا دویم خاون مړ شو اوس دواړه دا ځان کې یو کېدل غواړي رنبنی خاون او دغه خزا فلا جناح علیهما نشته دی ګناه په دواړو ایت راجعا چې یو بل ته رجوع کی
ان ظنا کله دواړو خیالي یقیني ان یقیم حدود الله چې او بدري حدود احکام د الله وتلك حدود الله او دا پولی تړل شوی د الله دی یبینها بیان دی لرا لقوم هغه چالرا یعلمون چې کویږي پوښوي اوس یو خبره پاتې شو حلاله دي ته ویل کېږي چې یو سړی خپل خزیلا 3 طلاق ورکی یو ځل یا 3 طلاق ورکی بیل محفل او مجلس یو اهل حدیث دي غیر مقلدین اغي دریو تدری نه وي یو سړی خپل خزیلا یو 2 3 طلاق ورکړل یو ځل یا یو طلاق اوس ورکړ یو میاش پس او درې میاش پس درې یو ځای ورکړل یا جدا ورکړل نو دا خدای په طلاق شوا طلاق مغلظه سره اوس بعض خلق حلاله کوي قران خدا حلاله ذکر کړه چې اول خاون ته بدا اعلی ودیږي چې دویم خاون یا مړ شو یا پرې خوا او بیا دې عدت تیر کړو اول خاون ته په نکاح دوباره راتلی شي کډواړو دا خیالو چې موږ به یو بل سره جوړه وکړو گزاره وکړو او خپل وخت په پاس کو یو دې حلاله حدیث کې راځي لعن الله المحلل والمحلل له یو سړی خزل 3 طلاق ورکړل او بیا یو سړی راوښتو چې راشه ما خپل خزل طلاق ورکړی دي او اوس دې سره بیا واده یا نکاح کول غواړم بل لار نشتا ته دې سره او شپې د بارا واده او نکاح وکا او بیا پرې طلاق ورکړ دې ته وی حلاله دا گناہ کبیره ده لعن الله المحلل والمحلل له فدي اول سړی لعنت ته پر دویمو لعنت ته او څوک چې پکې شامل دي په ټولو لعنت دا لعنتی کار دی دا حلاله روا نه ده هغه حلاله چې کوم ما ذکر کړه د ذکر شو چې دویم خاون یا مړ شو یا دا طلاق کړه او د عدت تیر کو نو اوس اول خاون سره واده کولی شي